جی کتونکو د کوز دیر په حواله باندې ما تاسو سره نور پروګرامونه هم شیر کړي دي، که هغه د لړم سر دی، که سیا سر دی، که جاکړ بابا دی، یا نور داسې ځایونه دي چې هغه ډېر زیات ښایسته دي. خو زموږ نننی پروګرام منفرد په دې حواله دی چې ما سره زما کوم بله ملګري چې کوم دا شایسته حکیم هغه هم په دې موقع باندې موجود ده. نن موږ راغلي یو د تحصیل لاجبوک د تحصیل بلمبټ چې کوم کلی دی لاجبوک کونسل د هغې سر دی شینغر. دا وخت موږ په شینغر کې ولاړو، دلته ډېره ښایسته واوره ده. په شاته زموږ چې کوم دی نو د واورې یو ډېر لوی منظر دی چې کوم ونې پکې هم دي، ډېر دنګ دنګ ځنګل دی. د هغه ځنګل سره سره چې کوم دی نو بیا دلته کې زانګو هم لګېدلې ده. لاندې پکې بیا چې کوم دی نو لږ وټلې خو ورته نه شو ویلی، خو به هر حال که میلمه راشي نو د ناستې لپاره ورته ځای چې کوم دی نو هغه میلاویږي. دا بیخي یو میدان دی. اوس په دې ټایم کې دا د واورو ډک دی. ښایسته حکیم هم ما سره ولاړه ده، دا خوند ترې اخلي. دلته موږ ډېر زیات وګرځېدو. دې طرف ته که موږ وګورو نو دې طرف ته لقمان بندر، خو دې بل طرف ته د لاجبوک چې کومه دره ده نو د هغې ښایسته نظارې دي. د دې ځای نه د لاجبوک کلي، د لاجبوک یو کور او د هغې کلي چې کوم دی هغه ډېر زیات ښایسته ښکاري. د دې ځای نه خلکو ته خوند ورکوي، ځکه کوم پټي چې بیا خلکو جوړ کړي دي ډېر واړه پټي چې کوم دی نو په غرونو کې جوړ شوي دي، د هغې ځان له یو خپل خوند دی. او دا ټول خوندونه دا د دې ځای نه چې کوم دی د شینغر د سر نه ښکاري. بیا که موږ دغه بل طرف ته وګورو نو هم د واورې یو نه ختمېدونکې سلسله ده چې ځنګل هم دی، واوره هم ځای په ځای پرته ده. او مخامخ د دې نه اخوا چې کوم دی د لړم ټاپ چې دی نو هغه راځي. هغه د لړم چې کوم چې ما تاسو ته مخکې هم په دې حواله باندې دغه ښوولی او هغه ټاپ هغه د دې ځای نه هم ډېر زیات خوندور ښکاري. د واورې ډک دی. او بیا د لقمان باندې چې کوم کلي دي د بل طرف ته خال طرف ته یا واړی طرف ته د هغې خپل یو خوند دی د دې سر نه، د شینغر د سر نه. او دغه شان ته بیا که فرض که موږ اخلو نو چې اخوا لاړ شو هغې سایډ ته نو د لاجبوک نه چې هغه ته موږ ګورو میدان دی. او بیا په اخره کې د شاهی بن شاهي چې کوم سر دی چې هغه د افغانستان بارډر دی او هلته کې چې کوم دی نو د هغې خپل یو خوند دی. هغه خوندونه ملګرو تاسو ته موږ وکتل. اوس د په دې حواله باندې شایسته حکیم ما سره ولاړه ده. دې نه تپوس کوو شایسته دلته تاسو راغلي څه محسوسوئ دلته کې دې ځای کې؟ بلکل اسرار صاحب څنګه تاسو خبره وکړم ډېر زیات ښایسته ځای دی او ډېر زیات زه به اول دا خبره وکړم چې روډ چې دی کچه روډ دی، واوره پرې پرته ده او چې هغه واورې ویلې شي نو هغه بیا خټې شي لږه مشکله ده راتلو کې. خو ډېر زیات خوندور ځای دی، ډېر زیات هغه نیچرل بیوټي ده، ډېر زیات خوند ورکوي. او په لاره چې ته راځې نو ستړی شي، خو چې کله ته دې ځای ته راورسېږې ټاپ ته نو ستا هغه ټول ستړیوالی چې دی نو هغه ختم شي، ځکه چې دا دنګې دنګې غرونه چې دی هغه ته په خرابۍ وایي او زړه چې دی بلکل په سکون شي. زبردست. تاسو چې کومه منظرکشي وکړه ډېر خوند یې وکړو. تاسو هم نن مطلب دا چې کم از کم 2 کیلومتره پیدل راغلې، تاسو څه محسوس کړه؟ څنګه ما تاسو ته وویل چې لاره یې مشکله ده، حقیقت چې دی نو لږ ګران دی ځکه چې ستړی شي. ما سره په خپله ډېر زیات غم و، د خپل ځان خو نه و، خو ستاسو راسره ډېر تاسو به دلته راوخېږئ که نه. نو به هر حال چې هغه به تاسو سنوټ کړي ګره چې زه څنګه راوختلم. نه ته خو زموږ نه هم ته کړی، بلکې موږ په خپله وایو چې یاره مونږ ته لکه ډېر افسوس و چې مونږ دومره تېز نه شو ختلی لکه څومره چې تاسو او که فرض که چا نظره کړې نو د هغې نظر دی په هغې باندې. خو به هر حال نننی زموږ چې کوم ځای دی شینغر د دې ډېر زیات خوندور ځای دی. مونږ په خپله باندې ډېر زیات خوند راکړو. مونږ ډېر زیات ګرځېدلي یو، خو د دې ځای خپلې مزې دي، خپل خوندونه دي. دا ټولې نظارې چې دي ویني به دا ټایم کتونکي چې دي چې د تیمې په شیشه باندې. خو زموږ حکومت له پکار ځکه چې ډېر زیات داسې سیاحتي یا د سیل ځایونه چې دي هغوی مطلب راغستې دي نو پکار وایي چې د دې سایډ نه هم راغستی وي. دلته ډېر زیات ښایسته ځایونه دي، بیا د هوټلو خبرو ته هم پکار وایي چې یو رسټ هاوس یا داسې پکار وي. په دغه حواله باندې ښایسته څنګه چې تاسو خبره وکړم زه ماته په دې حواله ډېر زیات افسوس دی چې اوس د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوریزم باندې ډېر زیات زور ورکوي. خو هغې په اولني او دویم پیس کې د کوز دیر او بره دیر چې کوم دی یو هم داسې ځای په هغې کې نه دی اچولی چې هغه د سیاحت لپاره چې کوم دی نو هغه هغې له طریقې ورکړي. حالان کې تاسو وکتل چې دلته کې دا ځای څومره ښایسته دی. دا شو یا زموږ د لړم سر شو یا زموږ چې کوم دی نو د بره دیر پورې که تاسو ځای لکه بیا کومراټ شو. خو زموږ دا ځایونه چې کوم دی کوم چې نن موږ دلته ولاړو یا بل زموږ لړم سر ته ختلي یا نور داسې ښایسته ځایونه دي نو په کوز او بره دیر کې یو هم د سیاحت لپاره چې کوم دی نو په اولني او دویم پیس کې د خیبر پښتونخوا د حکومت په پروګرام کې چې کوم دی نو نشته دی. په دغه باندې موږ ته افسوس دی او زه خو دا یم چې زموږ دا پروګرام کوم نننی چې دی نو مخکې موږ وکړو یا د اوس روان چې کوم دی دا د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغه دغه ذریعه وګرځي چې دې ته پاملرنه وشي او دا ځایونه چې کوم دی د ټوریزم لپاره ډیولپ کړي او دلته ترقي ورکړي. مننه. دلته ټوریسټ راځي نو ضعیف خلک چې کوم دی
سره بجلم د خلکو ته ځم چې روزګار به هم میلاو شي. بنیادی مسله هم دغه ده چې دلته کې موجوده حکومت د روزګار خبره هم کړې ده او سیاحت ته د فروغ ورکولو خبره هم کړې ده. نو ستاسو خبره که فرض که دا د سیاحتي مقامات فروغ بیا مومي دې ته ترقي ورکړی شي نو روزګار به ورسره هم شي، د حکومت هغه وعدې به هم په دې حواله باندې پوره شي. مهرباني ډېر خوند یې وکړو.